औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा 256 नंबर आयत। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। द सूरह बकरा पे दे आयात के अल्लाह रब्बुल आलमीन د دې خبرې تعلیم ورکړي چې د اسلام په قبلولو کې پچا باندې جبر زیاتې نشته دي، او د الله رب العالمین دا حکم د فطرت مطابق دی، یعنی د دې مذهب او د دین قبولتیا د دې تعلق د زړه سره دی، د ذهن فکر سره دی، او د چا په ذهن فکر باندې په زور زبردستی باندې جبر کول دا ممکن نه دی. که څوک په چا باندې زیاتې هم وکړي هغه به ستا خبره ومني، خو د زړه او د عقل او د ذهن نه به در سره نه مني. د دې وجې نه اسلام د دې دین دا صفت په خپل اختیار باندې پریښی دی، او محققین علما وایي چې دا په اسلام کې جبر د دې وجې نه نشته چې دا په خپله د اسلام یو ښایست څرګندوي. اسلام دوه څیزونه الله تبارک وتعالی مخامخ کړل، وهدیناه النجدین، ما د انسانیت ته دوه لارې وښودلې، یوه غلطه لار ده، یوه سیده لار ده، یوه د کفر لار ده، یوه د ایمان لار ده. د دې ایمان په لار کې په خپله یوه فایده شته دی، بنفسه پکې یو خپل اټریکشن پروت دی، ښه لار ده، پازیټیو لار ده. نو الله پې ځکه زبردستی نه ایښي چې دا خو ښه لار ده، نو په دې کې د زبردستۍ زور شته دی نه. انسان که چېرته کې خپله خیرخواهي ورته مطلوب وي، د ښې لارې ته په خپله مرضۍ باندې راشي، چې په زور زبردستۍ باندې د یو کس راتلل غواړي هغه غلط طرف ته زور زبردستی استعمالیږي. اسلام ښه څیز دی، د فطرت مطابق دی، نو په دې کې الله خپله مرضي د خلکو ته ورکړې ده چې ته خپلې مرضۍ مطابق که راځې راشه او که نه راځې مه راځه، په تا باندې جبر نشته دی. یو دلته کې بله مسله تاسو ته دا بیان کړمه، لا اکراه فی الدین، د په دین کې جبر زیاتې ظلم نشته دی. د دې دور څخه خلک د دې آیت په بنیاد باندې دا اعتراض کوي چې زور زبردستی الله په قرآن کې په خپله وایي نشته دی. نو بیا دلته کې دا خلک پرې مونځ باندې او پرې روژه باندې دا حکومتونه ولې سختۍ کوي، څوک روژه نیسي به څوک نه نیسي، نه به نیسي، څوک زکات ورکوي به څوک نه ورکوي، نه به ورکوي. الله په قرآن کې وایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې څه جبر ظلم زیاتې نشته دی. نو دا خبره دوی ډېر اعتراض ډېر سطحي کوي. محققین علما وایي چې د دین په قبلولو کې په چا باندې جبر نشته دی، په زور زبردستی باندې به یو کافر نه مسلمانوي، او چې یو کس په خپله مسلمان شو نو په هغې باندې بیا د اسلام په امپلیمنټیشن کې زور زبردستی شته دی، چې ته والنټیرلی په خپله د اسلام د چترۍ ته راغلی نو بیا د اسلام چې کوم احکامات دي هغه بیا ته منې، ته بیا د اسلام د تعلیماتو نه بغاوت نه کې، او که بغاوت کې نو بیا به ستا سره زور زبردستی کېږي. ګوره په هغه ابتدا کې په تا باندې جبر نه و، که ته اسلام ته نه راځې مه راځه. په اسلامي مملکت کې وخت تیری نو بیا به اسلامي مملکت ستا نه څه جزیه ټیکس اخلي، تا ته به امن درکوي او تا ته به د ژوند تیرېدو حق هم درکوي، تا به وجنه تا به څوک نه وژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ګارنټي ورکړې ده، وایي په یو اسلامي سټیټ کې په یو اسلامي معاشره کې یو کافر اوسېدی شي، یو مسلمان به دا کافر نه وژني، اعلانیه کافر دی، کل ګرده الله د توحید نه انکار کوي، خو هغه وایي چې زه پوره من وخت تېروم او زه دلته کې د خپلې عقیدې او د مذهب مطابق وخت تېروم، اسلام به دا حق نه اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل معاهدا لم يدخل الجنه، چا چې یو داسې کافر ووجلو چې هغه ذمي وي، هغه د مسلمانانو سره پوره من ژوند په هغه سوسایټۍ کې تېروي او څه مسلمانانو د اسلام په نوم دا کس ووجلو، دا مسلمان به جهنم ته ځي.
کافر نه مسلمان به جهنم ته ځي ځکه چې هغه پوره من وخت تیری هغه وایي چې بس ما خپل مرزي ته پرېږدی نو د اسلام په قبلولو کې باغې بیا جبر نشته خو که یو مسلمان یو کس اسلام ته راغی مسلمان شو نو په دې باندې بیا د اسلام ټول څیزونه به نافظ کیږي بیا به هغه د مرزي مطابق وخت نه تیری بیا ته د اسلام د جنډې لاندې راغلی نو ته بیا د اسلام اصول منې نو الله تبارک وتعالی په دې آیت کې او ورپسې آیت کې دا یو مفهوم واضح کړی دی په دویم آیت کې الله تبارک وتعالی د طاغوت ذکر کړی دی طاغوت په اسانه اصطلاح کې د قرآن په اصطلاح کې هر هغه څیز ته ویل کیږي چې کوم د الله د په مقابله کې د هغې څیز ریسپیکټ کیږي د الله په مقابله کې د الله حکم ته د الله قانون ته د الله چې کوم حیثیت دی هغې په مقابله کې بل څیز ته چې څوک حیثیت ورکول شروع کړي که نه دې څیز ته طاغوت ویل کیږي د قرآن په اصطلاح کې ګوره د الله په مقابله کې یو کس چې کله مجرم کیږي که نه هغه 3 ټایپس دي مفسرین ذکر کوي یو هغې کس ته مجرم ویل کیږي چې هغه د الله حیثیت مني چې الله واحد ذات دی الله د ټول الله سپیریر ذات دی الله ته ټول قدرتونه حاصل دي خو پریکټیکل لایف کې هغه د الله نافرمانی کوي نو دې ته د شریعت په اصطلاح کې فاسق ویل کیږي هغه مسلمان هم کېدی شي اب مسلمان بھی د الله قدرت مني د الله حکم مني شریعت مني خو پریکټیکلی ته ګناهونه کیږي الله وایي چې شراب مس کوي شریعت وایي چې بدکاری زنا حرام ده دا وایي چې د الله د حکم منم چې شراب هم حرام دي زنا هم حرام ده خو په پریکټیکل لایف کې دا ګناهونه کیږي اسلام دې ته بیا فاسق وایي یو سټیج دا شو د الله د نافرمان والا دویم سټیج دا شو د الله د نافرمان والا چې یو کس د الله د وجود نه اصولی طور باندې انکار وکړي د الله د وجود نه انکار وکړي چې نه خدای نشته هر څوک خدای دی او د الله په مقابله کې بت ته حیثیت ورکوي بل څه ته حیثیت ورکوي داسې نافرمان ته کافر ویل کیږي یعنی د الله حیثیت مني خو یو یې نه مني د هغې په مقابله کې بل څیز هم مني نو داسې مجرم ته بیا کافر ویل کیږي او یو بل تھرډ سټیپ دا دی چې یو کس دی د الله په مقابله کې ځان ته د الله توب درجه ورکوي دې ته طاغوت ویل کیږي د قرآن په اصطلاح کې یعنی د بل چا پیروي نه کوي دا په خپله ځان ته د الله او د خدایتوب هغه صفت ورکوي چې په کم ټایم کې هغه فرعون څنګه ځان ته ورکړی او انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای یم نو دوی عمل ته بیا طاغوتي هغه ویل کیږي لکه اکثر خلک وایي که نه چې دا جمهوریت طاغوتي نظام دی دا د ټي ټي پي والا او داعش والا دا د پاکستاني جمهوریت دی ټول نور جمهوریتونو کم خلاف کوي که نه او کم د دې ته طاغوتي کفري نظام وایي هغه په دې لوجیک باندې وایي چې دا د الله د نظام په مقابله کې پیرل تاسو متبادل نظام ساتلی دی او زمونږ دا دلیل چې نه مونږه جمهوریت د الله د نظام په مقابله کې متبادل نظام نه وایو مونږ دا وایو چې د اسلامي نظام لپاره زمونږ سره ورکینګ نشته دی افراد کار نشته دی یکسویي نشته دی خلک متفق شوي نه دي دا جمهوریت فی الحال د نظام د چلولو لپاره یو سموت طریقه کار دی زموږ سره مونږ دا وایو مونږ دا نه وایو چې د قرآن په مقابله کې بهتر نظام دی دا چیرې هم نه دی چې چېرته کې جمهوریت د قرآن په مقابله کې بهتر نظام وویلی شو بیا به دا جمهوریت طاغوتي کیږي دا بیا کفري نظام وي خو دا زموږ د پاکستان د علماو د پاکستان چې څومره آیین کومو خلکو وجود ته راوستی هغه دا نه وایي چې جمهوریت د قرآن نه بهتر دی هغه دا وایي چې د اسلامي نظام دپاره فی الحال زموږ سره ذهن سازی نشته دی یا مونږ هغه شاندې ورکینګ نه کړی یا زمونږ مخالفت زیات دی نو فی الحال د نظام د چلولو لپاره مونږ جمهوریت منو چې په دې کې به د عوام رای ته احترام ملاویږي خو حاکمیت اعلی به د الله ذات وي یعنی د عوامو رای ته به احترام ملاویږي خو هغې رای ته به احترام ملاویږي چې کوم د قرآن سره متصادم نه وي د قرآن سره متصادم د عوامو رای ته به احترام نه ملاویږي لکه اوس په پارلیمنت کې یو بل راغی که نه د سند د طرف راغلی او غالبا وایي د واده دپاره اهلیت 18 سال دی 18 سال چې یو کس کیږي هغه به واده کوي او هغې نه مخکې به څوک واده نشي کولی لکه دا قانون د قرآن سره متصادم دی قرآن د واده لپاره بلوغ شرط کړی چې یو کس بالغ شو
هغه د 12 کس کالو هم کس بالغ دی شي د 15 بالغ دی شي نو چې څنګه اسمبلی دراغه په اولنی سیشن کې هغه مسترد شو یعنی بیا د جمهوریت ته موږ کفري جمهوریت نشو ویل ځکه چې قرآن سره متصادم نه لري د قرآن سره متصادم چیزونه دا اپریشیټ کوي نه بلکې دا غي نه انکار کوي نو طاغوت دی عمل تویل کیږي کفر یا د کافر د دې خپل خاص ډیفینیشن څه دا خو اکثر مسلمانانو یو بل دوی ته د کافر د پلانې کار دی ګوره د کفر د کافر لیټرل چې کوم مینینګ دی کنه هغه لغت کې د پټېدو ته ویل کیږي پټېدو ته او کافر اصطلاح هغه په لغت کې هغه ته فارمر ته هم ویل کیږي کسان ته دا بیچ راواخلی په خاور کې پټې کنه نو د لټرل مینینګ د دې پټېدل دي کافر ته کافر څه ویل کیږي چې دا د الله حقانیت پټي د الله دومره قدرتونه مظاهر او په اسمانونو او زمکو کې او په غرونو کې ښکاری او دا ټول حقیقتونه پټي بیا هم د الله یو ذات نه مني د دې وجه نه کافر ته کافر یا کافر انکار باندې هم راضي د انکار دا د الله د وجود نه انکار کوي دا د الله د یووالي نه انکار کوي دا اوس چې دا کوم تاسو راکوي قرآن پاک کې دی بارک سره استثناء کړه جرنیل ته استثناء یو څه نو دا اسلام سره متصادم دی استثناء خو چاته هم نه حاصله نه استثناء خو زم استثناء خو شیطان غوښته و استثناء چاته حاصله نه چې دی پرس کې دا لکه تقی عثماني صاحب کو مولا چې دی نو وای کنه چې دا مکو او چې نه علماء پیرای ور کړی دا استثناء ګوره د ګوره کم کس ته هم استثناء نه حاصله هر یو کس د شریعت پابند دی د قانون پابند دی چې قانون نه ماورا شو کم کس بالا شولو نو دا خو بیا د فطرت خلاف کار دی نو استثناء شاته هم حاصله نه او دا د استثناء کې صحیح ډیفاین شوی نه شای چې پدې کې بشاته کم تفصيلات به هغه شاندري چې کم په میډیا باندې راغلي دي خو استثناء چاته هم حاصله نه ده نشته دی خو که شته کې دا بل پاس شو په دې خبره ماته یقین دی چې پاکستان مذهبي خلک په دې ریاکشن خود مضبوط ورک باقاعده پاس شو خدا د اسلام سره متصادم په دې کې خو دوغله خبره سوم نشي کولای دا بالکل مخالف دی د اسلام دا استثناء شاته هم حاصله نه را ګوره صحابه کرامو ته استثناء حاصله نه ونه دي ټیم خلکو ته استثناء صحابه کرامو نه چې کله کرایم یا جرم په ټیم کې وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براغه چې موږ ته پنیشمنت راکا زموږ نه جرم شوی دی نو چې صحابي ته استثناء حاصله نه د شلمې دویشتمه صدۍ غټ فاسق مسلمان د چته استثناء حاصله دي شي دا خو د اسلام خلاف قانون به وي کچته کې پاس شو والله علم چې پاشه دا بیا غټ ظلم دی نو دا خو دوکا خو دا کنه دا خو دوکا دا خو ز په دې دوکا کې غټ مجرم در پاکستان مذهبي ډله غاڼه د پاکستان مذهبي ډله غالب اکثریت په دې ملک کې د سیکولر خلکو په مقابله کې لري لیکن مذهبي ډله ډیسټریبیوټ شوی دا فرقواریت غټ مجرم د دې ملک یعنی شریعت نفاذ په پاکستان کې اس ایشو نه را ډیر اسانۍ سره راځي خو کچې دیوبندیان پنځپیریان اهل حدیث بریلوی سکول اف ثاټ په یو پیج باندې راشي چیرې موږ ته ذاتی مفادات عزیز نه دي موږ ته اسلام عزیز دی په پاکستان کې اسلامي نظام راولي بیا سیکولر او دا طبقات روشن خیال طبقات په پاکستان کې د خلکو مقابله نشي کولای خدا غوي غټه خوش قسمتي دار چې پاکستان په مذهبي طبقه کې اتفاق نشته لري قرآن سره مذهبي طبقه چې کوم په سیاست کې دا قانون باندې مذهبي طبقه او دام دا بالکل چې عالم هغه په سیاست کې دا او په خپل ځان په 15 فوټه وجود باندې اسلام نه نافذ کړي په باندې څنګه دا زمونږ غړ بدقسمتي ده او زه دا وایم چې د پاکستان په آئین کې یا پاکستان عملی تور باندې چې اسلامي کیږي نه کنه نو پاغي کې غټ رکاوټ مذهبي طبقه ز غاڼه عوام نه غاڼه عوام د مذهبي خلکو نه انکار نشي کولای
تاسو کتلې د ټي ټي پی والا په ټایم کې راپاسې د 2006 کې او صرف د نفاذ شریعت نوم واغستلو نو غټو زلو خلک وسره ودرېدل میجورټي 90-95% خلک خو هغه په غلط طریقه باندې اساس بوتلو نقصان اوچت شو کم دغه شان د پاکستان مذهبي ډله پس نیک نیتی سره آزادی مفادات قربان کی چې یاره کزما سیټونه ډیر راځي په اسمبلی کې یا کم راځي یا ماته سېنات ممبرشپ ملاویږي نه ملاویږي هغه بیا سیکنډ پریورټی ده پیرنې پریورټی د اسلام نفاذ دی په پاکستان کې عملی تور باندې نو بیا څوک هم د اسلامي د مذهبي ډلې مقابله نشي کولای خدای نه ام ام وجود تراشي او د مفادات او اجنبي ماته شي وجود تراشي یعنی په یو ټیم کې زه په شیعه باندې فتوا ورکوم چې شیعه کافر دی خو د ام ام کې چې زما ذاتی مفاد راځي او مغه شیعه بیا ماته مسلمان چې زه هغه اوټم په سېنات کې ایکسپټ کوم ارسه کوم نه ذاتی مفادات شو کنه همدغه شان دي ذاتی مفادات چې سړی قربان کی اسلامي نظام په پاکستان کې هیڅ مشکل نه دی هیڅ څوک رکاوټ نشي پیدا کولای خو بس مشکل د مذهبي ډلې نه دی او ګیره زموږ مذهبي ډلې نه ده چې عوام په مذهبي ډله باندې اعتماد کوي هر قسم اعتماد کوي خو الته کې هغه شانتي اعتماد باندې هغه پوره کیږي نه الله رحم وکي بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین نشتره ظلم زیاته په دین قبل ولو کې قد تبین الرشد یقینا واضح شوه د هدایت من الغی د گمراهینا فمن یکفر سوک چې کفر وکي بالطاغوت په طاغوت باندې طاغوت ما تستویل چې هر هغه نظام هر هغه سیس چې د الله په مقابله کې د هغه اطاعت وشي ګوره طاغوت لازمي نه راشي دا د بت نوم دی یا طاغوت د فرعون نوم دی یا طاغوت د امریکای نوم دی کزه د خپل خزه خبره د الله د خبرې په مقابله کې په پریورټي یو ساتم زما خزه طاغوت شولا چې ماته الله ویلي چې رشوت حرام دی او خزه د مرزي او خرج فیسیلیټیشن لپاره زه رشوت اخلم نو الله خبره باندې هغه د مفوقیت فرق وکنه سید قطب شهید پکې دی قسم سره زه د زوی لپاره ناروا انکم سورس پیدا کوم نو دا الله په مقابله کې ما زوینه طاغوت جوړ کړلو نو دا طاغوت هر هغه چې د الله په مقابله کې بل سیسته ته ترجیح ورکړي الله درته ویل چې دا مکه و دا اوکا او ته هغه نه کې د مفاد لپاره بل څو کې د طاغوت هغه فلسفه باندې عمل پیرا شوی مونږه طاغوت صرف بت ته ویلې چې یا بت یا دار نه طاغوت هر هغه مفسرین فرمایي كل ما يعبد من دون الله فهو الطاغوت هر هغه چیز چې د هغه په ست طریقې سره ته عظمتو کې د الله په مقابله کې کنه بس هغه طاغوت دی هغه او غټ طاغوت شیطان دی بیا غټ طاغوت د انسان نفس دی یعنی ستاسو نفس دا وایي چې روزه منیسا او الله درته وایي چې روزه اونیسا نو تا د خپل نفس په طاغوتیت باندې عمل پیرا شو پاغي دی ایمان راوړلو یعنی د خپل نفس په خواهشاتو چې ته سفر کې د الله نه لار کټ کې نو دا ته بیا د نفس نه طاغوت جوړ کو نفس عبادت دی شروع کړلو د شیطان عبادت دی شروع کو د خزه عبادت دی شروع کو دا شند د بچو عبادت دی شروع کړلو چې د الله په مقابله کې بل سیز طرف ته رجحان ساتي دا آسان دی ډیفینیشن دی ويؤمن بالله ويؤمن بالله ایمان راوړي په الله باندې فقد استمسك بالعروه الوثقى یقینا دی منګولي ولګولې په کړي مضبوطی سره یعنی چا چې په طاغوت باندې کفر وکړو انکار د طاغوت نه وکړو او د الله په الله ایمان راوړو نو هغه په مضبوطه کړي باندې منګولي ولګولې د دې مطلب دا دی چې دې ځان دومره سکیور کړو د تباہی نه کنه لکه یو مضبوطه کړی سړی په لاس کې راونی سي کنه دا غیر اخو دغه پریوتو امکان نه وی کنه نو دې چې په طاغوت باندې انکار وکړو په الله ایمان راوړو دې ځان سکیور کړو د جهنم د اور نه دا بیا د جهنم اور ته نشي پریوتلې او مفسرین فرمایي بالعروه الوثقى مراد هغه مضبوط کړه د دینه مراد مفسرین وایي چې اسلام دی د دینه مراد مفسرین وایي توحید دی او سم مفسرین وایي د دینه مراد قران دی چا چې په قران باندې منګولې ولګولې هغه هر قسم نقصان نه بچ پاتې کیږي هغه هر قسم ضرر نه بچ پاتې کیږي لن فسام لها نشتر پرې کېدل دی کړیلا والله الله تعالی سميع اوریدون کی ذات علیم په ذات دے الله ولی الذین آمنوا یقینا الله دوست دا کسانو چې ایمان راوړي یخرجهم روباس دوی لره من الظلمات تیارون الی النور رڼا طرف تا والذین کفروا کسان چې کافران دی اولایک دا کسان هم الطاغوت هم دوی طاغوت دے دوی نافرمان دي د الله یخرجونهم روباس دوی
من النور د نور نه د رڼا نه د ایمان نه الى الظلمات د تیارو طرف ته د کفر طرف ته اولئک دغه کسان اصحاب النار خاوندان دور دي هم فيها خالدون دوی په دې اور کې د همیش د پاره وي صدق الله العظیم امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الہ العالمین په قرآن پوهه را نصیب کی الہ العالمین زموږ ذهنونه قرآن ته آزاد کی الہ العالمین زموږ د ذهنونو نه پردې اخوا کی چې قرآن سمج زموږ په ذهنونو کې کینی الہ العالمین زموږ څومره رشتہ داران وفات شوي ټول مغفرت نصیب کی زما والدین وفات شوي د هغوی دپاره دعا وکړي مغفرت نصیب کی الہ العالمین څومره بیماران دي ټول روغ صحت نصیب کی الہ العالمین ته زموږ ناراضي شي دا ناڅه الہ العالمین زموږ د مغفرت د بخشش سبب وګرځي وصلی الله تعالی